ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وقال تعالى في مقام آخر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. رواه مسلم او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دو درگه او د گرد نواسرا تعلق لرونکو د قرآن او د حدیث په عقیده منور مسلمانانو ورونو علماء نوجوانانو سپینګیرو مشرانو او کورونو کی आवाज اوریدونکو با حیا با عزتا تور سرو خويندو میندو لګدې ته سوچ قتل پکار دی. ډېر د لګ وخت د پاره مونږ تاسو په دې دنیا کې ملمانه یو. رونق حسن د دنیا دومره زیات دی چې انسان وی غنی دا زما د همیشوالی کور دی. خوراکونه دومره ناشنا ملذذ بنگلې دومره اعلی چې په نظر راځي غنی دا زما د عمر کور دی. لیکن حقیقت دا سن دی ورونو. جنستا اغا کم چه تیر شو مقستا اغا دا کم کی چه جواندی در راتلون کی یو منٹ گارنٹی نشتا کشتا. اصل دنیا کی یو درد پیدا کول دی سڑکی یو غم پیدا کول دی چه د دنیا پا دی جن کے زما اصل مقصود سشے دے. ډیر مالدار مونږ ولیدل ډیر مالدار مو ولیدل او د ډیرو مالدارو خبره مو قرآن کې اوریدلې دي. تش لاس د دنیا نه تللی دي که خپل مال ځان سره وړی دی. اجڑ گئے وہ باغ لاکھوں جن کے مالی تھے सिकंदर दुनिया से गए दोनों हाथ खाली थे।
مشرق نه تر مغرب او شمال نه تر جنوب بادشاہی وا او هغه سلطان سکندر چې په ټوله دنیا باندې بادشاہی کړې ده سلور کسان پاغي کې ذکر کیږي فرعون نه خلق وای په ټوله دنیا بادشاہ سلیمان علیہ السلام په ټوله دنیا باندې بادشاہ قارون نه خلق وای په ټوله دنیا باندې بادشاہ بخت نصر نه خلق وای چې په ټوله دنیا بادشاہ نو یو د هغې نه یادېږي سکندر اعظم نو وای کله چې وفات کېدو دا نصیحت او وصیت وکړو چې زه د دنیا نه ځم زما دا یو لاس به د کفن نه خالي کې کم وخت چې کتونکي مال راځي او زما مخ ویني زما لاس دې هم ویني خلکو ورته وی بادشاہ سلامت دې کې څه کمال دی دې کې څه نکته په نظر باندې راځي هغه وایي چې دا دنیا والا په دې خبره پوه شي چې سلطان سکندر په ټوله دنیا باندې بادشاہی کړې ده لیکن کله چې اصل بادشاہ رب العالمین ته روان دی نو خپل مال او دولت او لشکر دنیا کې پاتې شوی او سلطان سکندر خالی لاس د رب العالمین دربار کې ولاړ نو مال دولت نه چلیږي او چاله خو کله کله داسې کړي دي قارون ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة چابیان بعد خزانی یو ډلې ګرځولې الله ولا اغمال په سر کې خود فخسفنا به وبداره الارض پزمکه ورننه باسو سر د مال نه خولا چې قارون صرف تبا نشو مالم تبا شو نورونو دا یو منل شوی حقیقت دی ګوره په دې دنیا دوکه نشو دی دنیا ته الله موږ د مال جمع کولو له نه را لېږلی دی دنیا ته موږ رب العالمین د ډېر جایداد او د ډېرو پلاټونو اخیستلو دپاره هم نه را لېږلی ورونو دی دنیا ته الله د اعلی بنګلو جوړولو دپاره هم نه را لېږلی دی دنیا ته چې الله سبحانه وتعالی را لېږلی ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون د رب العالمین صحیح پیژنګلو دپاره د خالق او د مخلوق په منځ کې د فرق کولو له خاطره الله سبحانه وتعالی د آدم علیہ السلام اولاد پیدا کړی دی او ډېر مخکې ورته فرمایلو فاما یاتینکم مني هدى فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون دی دنیا کې د دې لږ جن بعد با یو ځل بیا ما ترازه بربن لباس باندې تلوي بغیر د لباس نه تلوي اس اونو هیڅ تجربه او طاقت دنو وترکتم ما خولناکم لقد جئتمونا فرادا كما خلقناکم اول مره الله فرمای یو په یو به ما ته پیش کېږي داسې به پیش کېږي څنګه چې دنیا ته یو په یو لېږلی وترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم ستا هر هنر او هر ترقی او ستا هر پالیسی او چالاکی با ترکتم اب دنیا کے پاتیشی او دغه سے بربن بغیر لباس بزما دربار کے ادرے گئے تو فرمائی فمن تبع خدایا داد انسانان دنیا تدرانے گلو اصل مقصد دے ورنو فمن تبع هدایا فمن علماء د گرامر د نحو پویږي من وی لفظا مفرد ده او معنی عام ده فمن ار اغزوان فمن ار اغس پینګره مشر فمن ار اخذنا تبع هدایا چې زما پیغام پس روان شو الله اکبر بل شي یاد کو فمن تبع هدایا چې زما پیغام پس روان شو پیغام د الله په نن دور کې قرآن دی احادیث د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی نو که څوک په دنیا کې قرآن او حدیث پس روان شي
فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ فرمائی آخرت کے باپے نہ یر راشی نہ بغمجنی دا بزما ملمئی تاسو د خپل ملمه څومره قدر کوئ. اے خلقو ما او تا ته لغونده کې مینه د خپل دوست راغلی دا مونږ د ملمه څومره قدر کوو. اوس مو د خپل رور شاه عبدالعزیز صاحب سره خوراک وکړو په دسترخوان څومره مینه او محبت ښکاره کړو. دا خو د الله د بندگانو محبت دی. د رب العالمین چې ملمه شي نو څه به نه وي څه به نه وي څه به نه وي. الله اکبر. وی خو به هر شی خو داسې کوم څیز دی چې هغه به نه وي. خلوص به څومره وي محبت به څومره وي. الله اکبر الله اکبر. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات چا چې عقیده د الله د یووالي برابر کړه وعملوا الصالحات او عملونه وکړو په طریقه د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم كانت لهم جنات الفردوس نزلا. رب العالمین فرمائی چې عقیده دې سمئی عمل دې په طریقه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نو كانت لهم جنات الفردوس نزلا. اللہ فرمائی دا په جنت الفردوس کے زما ملمانی. اللہ دې دا مقام مونږ ته راکړي. اللہ دې مونږ جنت الفردوس کے خپل ملمانی کی. ډېر لوی نسبت دی ورونو ډېره لویه خوشحالي به او چا چې د قرآن او د حدیث نه خلاف خپل ژوند تیر کړي یوم یعض الظالم علی یدیه ظالمان دی به په خپلو لاسونو چکونه لګوي. اللباب تفسیر کې ابن عادل دمشقي لیکلي دي چې چا د قرآن او د حدیث خلاف ژوند تیر کړي قرآن کې هغه ته ظالم ویلی دی. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ چکونه بلګي دا خلق د قیامت په ورځ. الله دې موږ د دې ورځې نه وساتي. ډېر کمزوري خو بیا مو چې اے رب العالمین د قیامت د ورځې د ذلت او د بې عزتۍ نه موږ وساته. الله دې د قیامت د ورځې بې عزتۍ او ذلت ته موږ نه سپاري. د الله عذاب دومره سخت دی چې د هغې برداشت موږ نشو کولی. یا رب العالمین د خپل عذاب نه مو په خپل فضل وساته. فرمایي یعض الظالم علی یدیه بخپل دوارو لاسو به ظالمان چکونه لګي او یو افسوس بکي په قیامت کې په هغه میدان محشر کې به سر وهلې بر وهلې یو چغه وي یقول مضارع راوړه همیشه به یې دغه چغی یا لیتنی هی هی افسوس دې ما لره افسوس دے پما باندے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا کاش چما دا محمد مصطفیٰ پا قدم قدم اخوے. رونو دا فریاد ہر مسلمان تا دا قیامت پا ورځ مخیتا دے یا لیتنی ای افسوس دے بالرا اتخذت مع الرسول سبیلا کاش چه دا محمد مصطفیٰ لارمینی ولیوا. د قیامت د ورځې جړا فایده مند ده کنه نن پکاردار چې د الله او د الله د رسول الله رونیسو هغه جړا به موږ له فایده راکړي. تاسو نه تپوس کوم که د قیامت په ورځ ډیرو جاړو هغه جړا به فایده راکړي؟ ټول جواب راکړي هغه جړا به فایده راکړي؟ هغه جړا فایده نه راکړي. دی وجنه شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمت الله علیه او شاگرد دی شیخ الاسلام حافظ ابن القیم رحمت الله علیه. ګور دا ډیر قابل علما تیر شوي دي ډیر عجیب عجیب کتابونه لیکلي دي. شپږ 200 کاله د دې خلکو وشو ننم اهل حق عالمان په فخر سره تذکره کوي د الله د دین د پاره جیلونه تیر کړي دي د الله د دین د پاره مناظرې کړي دي د الله د دین د پاره د بغداد نه وتلی شوي دي د الله د دین د پاره ترنه نوکونه ایستلي شوي دي سختې ډېرې زیاتې تیر کړي دي. د دغه ابن قیم رحمت الله علیه یو کتاب دی الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی الدواء والدواء. ډېر بهترین کتاب دی. پکار ده چې د عالمان په دې خطبو کې د عوامو ته پړاو کې د دې ګناهونو نه د نفرت پیدا کېدو په باره کې ډېر بهترین کتاب دی. هغه وایي ډېره کمالي خبره لیکلې ده. هغه وایي
نن په دنیا کې په یو قطره اوښ کا باندې نن په دنیا کې په یو قطره اوښ کا باندې د جهنم د اور سمندر مړ کیږي نن دنیا کې په یو قطره اوښ کا د جهنم د اور سمندر مړ کیږي خو سبا د اوښ کو په سمندر باندې د جهنم د اور یو سکروټ کم نه مړ کیږي اے ورونو نن د جړا موقع ده نن د فکر موقع ده نن د عبرت ځای ده نن سوچ وکا فکر وکا قرآن به درته کم ځای میلاو شي د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم احادیث به درته کم ځای میلاو شي اهل القرآن او اهل الحدیث عالمان تلاش کا ځان وکړه پنځه شپږ منټه به دې ولګي رز نیم به دې ولګي خو داسې کامیابۍ ته به ورسې چې ناکامي نشته او که نن دې دا شپږ منټه د تلاش حق دپاره ونه لګول په رب مې دې قسم وي داسې ګمراهۍ ته به ورسې داسې عذابونو ته به ورسې چې که ټول عمر بیا د حق د تلاش دپاره چغې ووې ای ورونو منلې شوې خبره ده بیا چاته حق ملاویږي نه دا موقع د دنیا کې هر ځای ته چې سړی ځي د هغه ځای ضروري کارونه کوي که نه کوي یو سړی چې بازار ته لاړ شي وایي چې د ډاکټر سره ملاویږم د دې بازار کې ډېر څه خو د ټولو نه اهم کار د ده څه دی ډاکټر سره ملاوېدل کله کله چې یو کلي ته لاړ شي خپلوانو کره نو په دې کلي کې ډېر سهولیات شته خو دې خپلو رشته دارو له تلې د ځان هغې سره رسوي زه د کم ځای نه رالم د ثوابۍ نه رالم په دې درګۍ کې به د سیل او د چکر ځایونه هم وي ډېر مالداره خلک ډېر تماشګیر خلک به هم وي هغه ټول ما پرېښودل او زه دلته خطبې ته رالم دا زما مقصد و ای رونو دې دنیا کې ډېر څه شته خو مقصد پکې زمونږ دی تلاش حق فمن تبع هدایا تلاش حق پیغام ربانی پیغام رحمانی پیغام الہی پیغام نبوی پیغام مصطفی پیغام محمدی دا زمون ضروری کار دی نو چې څنګه رشتہ دارو لزو ځان فورن الته رسو رونو دا ضروری کار به کله کوو مونږ نه خپل ضروری کار هېر شوی دی مونږ په لهو لعب کې انښتي یو سړی چې ایرپورټ تلزی او 5 بجې فلایټ دی او پیو باندې 5 بجې شوې او دی لا تماشې کوي کله یو ایرپورټ طرف ته ګوري کله جازونو ته ګوري د ده نه به موقع خطا شوې ده او که نه ده خطا شوې اے خلقو مونږ ایرپورټ ته راغلی یو ټایم مو پوره دی مونږ جازونه صحیح کوو پکار دا د خپل حق ته متوجه شو قرآن او حدیث ته متوجه شو دا پټه خزانه معلومه کو او کلم چې قرآن او حدیث معلوم کړل بیا په عمل شروع کو او هغه نه ختمېدونکي سفر ځان ته رالنډ کو دا اهمه مسله ده ورونو نور رانه هسې ټایم ضایع کیږي دا مرګونه ناڅاپه راځي که نه راځي ځوان جان سړي او خلک وایي هلکه اټ ورته وشو کیسه ختم بیا که دې هر هنر وکړي که نه هر هنر خو دې دنیا ته واپس راتللی دنیا کې څومره مالداره خلک شته جدید دور دی ټیکنیکل دور دی څومره تجربې شوي دي ساینس څومره ترقي کړې ده خو تاسو ولیدل چې یو مړی واپس ژوندی کړی دی ومو لیدله نه به تر قیامته پورې داسې ترقي وکړي چې د چا روح الله واخلي څوک یې واپس کولی نشي نو چې کله دا نه ختمېدونکي ژوند آخرت کې دی او دا ژوند ډېر بې وفا دی ورونو نو هغه نه ختمېدونکي ژوند لپاره محنت پکار دی که نه دی پکار صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دی سره د آخرت فکر و دومره فکر و چې غږ یې مه کوه د الله د پیغمبر مجلس کې به حاضرېدل یو صحابي دی
ګلګارو هغه دیوال جوړو نو درس تر پیغمبر علیه السلام حاضر نشو وی چې بیا بل صحابي نه به تاسو کوم چې نن نوې درس سو لګیا د خپل کار کوي او صحابي په لار باندې تېرېدو د کوازې نه بره تاسو کو وی نن نوې څه آیاتونه نازل شوي دي صحابي ورته وی آو وی ما تیم لگ اوایا ما نن درس کے حاضری نکڑا او تو اللہ فرمائی اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت موردون دا خلق دا حساب کتاب رزرا نزدے دا اقتربا قروبم نوی اقتربا علماء پوئی کی باب افتعال دیر زیادت را نزدے شو دا خلق دا حساب کتاب رز وهم فی غفلت موردون او دا خلق لا پا غفلت کے مخ اڑون کی دے و مشغول پراتے دی آخرت یاد ردے چھ دا آیت تے صحابی وغرے دو تغیر پکر آگئے طبیعت بدل شو کھرنڈے مغرزولا و کتیرا ٹوپ ارسے رو غرزول وی اللہ فرمائی چھ قیامت نزدی دے او وی زب نور عبادے جوڑوں ولی زما رب دروغ وی ایرونو دنن پنزل سوکال مخ کے قیامت نزدیو او اس بل رشوینو دنن پنزل سوکال مخ کے اغا صحابی دا خور و کمرہ نجوڑی وی قیامت نزدے دے او پنزل سوکال بعد منگ دریم چت دا پاس دا سلورم چت جوڑے دو کوشش کو منگم ویو قیامت نزدے عملی میدان تروزو دا اللہ بندگانو دیر قیمتی جون دا اللہ را کردے دے او پا دیر معمولی دنیا را نزایا کی گی آغا آخرت تا صحیح توجہ پکار دا آغا آخرت درد صحیح معنوں کی پکار دے دنیا خود دنیا دا بس دنیا سر پاتے دا دنیا دیر ذلیل شیرے دا دی کمزوری دنیا دا وجی آغا بہترین عزت بیلل ندی پکار ابلا عطاہیہ یو شاعر دے آد دنیا بیزتیو کمزوری وی اغوی ارد دنیا لمن ہی فی یدیہ عذابا کلما کسرت لدیہ وی زوینم دا دنیا ارد دنیا لمن ہی فی یدیہ چھ دا چا پلاس کم دا دنیا دا نو عذابن کلما کسرت لدیہ دا یو عذاب دے چھ دا لاس کی دا زیادی گی بل سخو مطلب دا دی دنیا نشتا او بیاوی توہین المکرمین لہا بصغرن وحانت کل من حانت لدیہ وی دا دنیا دا جون دے بستیری گی خو اثر د دنیا دا دے چھ توہین المکرمین لہا بصغرن سوک چھ دی دنیا عزت کئی نو دا دنیا دیر بیزتی گئی وَتُكْرِمُ كُلَّ مَنْ هَانَتْ عَلَيْهِ او سوک چھ دنیا تسپک گوری نو دنیا آگا سر امینہ گئی دنیا دا چھ مینہ ورکے دا بل تسپک گوری او دنیا تا چھ سپک گورے و مخت وارے نو دا دنیا بدر پسی درشی بیاغ شاعر وی اذا استغنیت عن شیئن فدعہو وخذ ما انت محتاج الیہ وی اذا استغنیت عن شیئن فدعہو اید عدم بچیا کم سیز نچت بے پروائستا ورطاجت نشتا او اید عدم بچیا کم شیچ دنیا کی پاتی کی دن گرے فدعہو نو آغا پریگ دا دنیا کی پاتی کی دن گرے اے دا عدم بچیا دا دنیا کے پریگ دا وخذ ما انت محتاج الیہ او کم سستا چھ تو محتاج نو آگے پس روان شا رونو من قرآن تا محتاجو رونو من گا حدیثو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا محتاجو من دا اللہ رضا تا محتاجو من فکر آخرت تا محتاجو نسوئی خذ ما انت محتاج الیہ دا دنیا جن کے چکم سستا محتاج آگے پس روان شخا ندا زمون دا جن اصل مقصد دے چھ خپل رب طرف تروان شو خپل رب ہو پی جنو خپل رب سر صحیح تعلق جوڑ کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دا آغی جن تو گورو
مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمر مالدار صحابی دے دیر مال او دولت ورته رب العالمین ورکړی دی او د ریخمو د کپڑے کاروبار به کو عربو کې مالدار سړی ګڼلی شو چا ورته وویل مال در سره ډېر دی خو لار درته خطا ده او یې څنګه وایي ته په مال باندې غر کې خو قیامت کې به د مال تپوس نه کېږي مونږ سره نږدې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله نبوت ورکړی دی پاغ ایمان روڑا دا اللہ توحید تا تسلیم شادے کے دے عزت تے مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور تا اللہ دا امینہ ورکو زکڑا کورا دا حق دا امینہ تا جدا شید اللہ سڑی تا ناسا پاور کی دیر خلق مونگ دا سے لی دی دی آدھا حق مقابلہ کی اللہ ازر کے یو درد پیدا کی او دا حق تے تسلیم شی دیر خلق داسی آبا حق مقابلہ کی دا حق بخلافی اللہ ورد دی ذل کے واچے چھ دا عالم خو قرآن بیانی دا خدا اللہ دا پیغمبر احادیث بیانی تی خود عالمان قدر کی آخر کم سی زد دا پا دشمن مجبورہ کریں بس تیسر کی خالت بدل شیستا دا قرآن و دا حدیث تابدار شی مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس دیر خدا زی ایمان روڑم دا اللہ پا حبیب باندی ایمان روڑو توحید تابدار شو پا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی مصعب ابن عمیر ایمان روڑو اورو یا خودیر مالدارو یا دا مصعب ابن عمیر دمر غریب شو چی افضل املاس دے پا خورو کے املاس دے او یو کانے سر تیخی تے اوڈے دے پیغمبر علیہ السلام ولیدہ یا خو آغا مصعب ابن عمیر دے چی دا دنیا پیسے ورسائی دی خپلے دا کپڑو دکان دے یا دا آغا پا لباس کے پیوندر دا اللہ حبیب ولیدہ جامیش لے دلی دی دا اللہ دا حبیب سترگو کے اوخ کرا لے اے عمیرہ لوئی کاروباری سڑے خمال و دولت درتا اللہ رب العالمین در کرو دا اللہ دین دا بارت دنیا پری خدا نن پا خلص مکبان املاستے اعلی زینہ نے پری خودل دا اللہ دین دا پارا اے مصعب ابن عمیر اللہ دا اللہ جنت کی اعلی مقام درک دا اللہ حبیب ورلہ دعا ہوکڑا وہی جڑل اے مصعب ابن عمیرہ ستا پا کپڑو کی دا دیر پیوندون ما دردی خدا اسلام دے ردی دا پار با قربانی ورکے اگر خلقو مالون قربان کرل خو قرآن و حدیث تا تسلیم شو ما ہوتا تا خو اللہ دام نوی چا مال قربان کا کی دیش مال ما ہوتا اللہ مال لورم زیاد کی خورونو قرآن و حدیث با من لواری مصعب ابن عمیر ورتد عرب بادشاہی پر خدا لا رواق اعلیٰ سہولیات پر خودل پا خلص مکہ باند املاس دے کاروبار ورسر خلقو بند کو پلار دا کور نرو شلو خیرنو کپڑوں کی املاس دے آغا دا ریخمو کپڑی پر خودے اوشلیدنو کپڑوں کی مصعب ابن عمیر جن تیرئی لویا بادشاہی پر خودل چا دا پارا ٹھولو آئے چا دا پارا شوق سر ہوئے چا دا پارا آغا رب دا پارے ٹھول دنیا پر خدا ما ہوتا تا اللہ دانا ہوئی چھ بچے و خزا پریدہ و مال پریدہ مال و دولت با اللہ نور عمرہ کی خدا خپل رب سر با محبت جوڑو کنبو جوڑو پا حقیقی بانو خیبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوال جوڑی کیوں کنبے جوڑی کیوں دا اللہ دا پیغمبر حدیث چراتا وڑو کی عالمم بیان کی انشاءاللہ کلک عمل با پکو کا نہ بکو پہ او عمل سر سر بدا اللہ دا پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسنت باندے غیرت کو کا نہ بکو رونو غیرت پکار دے مصعب ابن عمیر مالدار سڑے دے دا غرور انہوں کچھ دا رسول اللہ کو غریب دے سب پا دی ایمان روڑا ما زخو لوئی بیزنس مین سڑے امنا پوئے شکنن پی ایمان نو نرم سبا دا جہنم پا ور میں اللہ سیزی
د هغه اور نه یره زړه ته راله او دا اصل درد دی که زمونږ زړونو ته الله وردن نه قسم په رب دې زمونږ د زړونو نه د آخرت یره وتې ده د کم زړه کې چې د آخرت یره وي هغه داسې ګناهګار قوم جوړېږي لکه ما او تا چې یو شکل د الله د پیغمبر د شکل خلاف کاروبارونه ټول د کرپشن نه ډک معاملات ټول د سود زنا موقع که راځي زمونږ مسلمان په زنا نه راسته نه کي دروغ د دنیا په بازار کې ملاویږي ظلم زیاتې په ښځه او په ورور او په مور او پلار سره شروع دی هر گناہ هر ناروا هغې ته مسلمان مخ په مخ باندې ولاړ دی مخ په مخ باندې ولاړ دی هر گناہ چې په کم قوم کې وه او د کم گناہ د وجه چې الله قومونه تباه کړي دي الله گواه دی نن د هر امت هر گناہ په دې امت کې موجود ده ملګري دې خو رانږدې شي چې د بار ملګرو ته ځو صف مات کې انشاءالله بیا به برابر کړي دغه کسان هم دی خوش چې د بار کسانو ته ځو کافي را مخکې چې بیا بیا د آواز ضرورت را نه شي ټایم هم پوره دی غالبا ورونو قوم لوط د هغې غټ ګناه څه د قوم لوط ګناه دا چې د ښایسته هلکانو نه متاثر و لواطت عمل یې کو نن زموږ معاشره کې دا ګناه لږ دی او که ډېر دی والله چې ټرانسجنډر په نوم پې بیلونه پاس کېږي او لوی تحریک د یورپ په دې شروع دی چې مسلمان قوم کې د لواطت مرضونه زیات شي د نوح علیه السلام قوم په دې تباه شوی و چې د الله مقابله کې غیر الله ته را مدد شوی چا ود چا نصر یعوس یعوق او نصر ته را مدد شوی اے پښتنو پنجاب کې نن لږ درګاهونه دي که ډېر درګاهونه دي هر قبر باندې چې شال خور دی خلک هغه قبر ته په سجده دی څوک د قبر کاڼي په ځان مږي که نه مږي ډېر مسلمانان دي د قبر سر او خپو ته شمې بلوي د جمعې په شپه او وایي چې دا ولی به ما له نارینه اولاد راکوي دا قبر والا به زما قرضونه خلاصوي دا قبر والا به زما پریشانۍ حل کوي د لواطت ګناه د لوط علیه السلام د قوم ګناه الله پې کاڼي راولولي او که راوی نه ورول ما او تا باندې الله ولې نه راولي د شرک ګناه د نوح علیه السلام په قوم کې و الله پې داسې اوبه راوستې چې ټوله دنیا د اوبو نه ډکه شوه که نه شوه ځمکې سره یې لیو کړل که لیو یې نه کړل د شرک د وجه نه ورونو زما او ستا په ملک کې څومره درګاهونه دي او سرکاري سپورټ د هغه درګاهونو کېږي سرکاري سکوټري په هغه درګاهونو ولاړه ده دا زمونږ د قوم د شرک حال دی څومره نظرانې او نظر د غیر الله د دې قبرونو په نوم باندې چړاویږي څومره خلک هلته کې هغه قبرونو درګاهونو سره منجوران ناست دي او جارو ورسره یو زمونږ ښځې ځي او په هغه جارو پې وښي دا لږ ناروا دی که ډېر او په هغه درګاهونو کې چرس هم څکلي کېږي ایسې ملته څکلي کېږي او خلک تماشو له ځي هلته او ګډا نه لالي دا د دې امت د عقیدې حال دی په شرک مبتلا دي د الله توحید او د الله یووالي له نن مسلمان چیلنج ورکوي د شعیب علیه السلام قوم په دې باندې راګیر کو الله او تباہ و برباد اکرل چه ناف تول کے کمی کو وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ بل نبے چه اگستو نو خپل فیده بیلا ٹولا او چاله بے چه ورکو نو یخسرون کم بے ورکو کله بے د سکیل د لاندې خټه مګلې وه اباسی درون شو کله به خرابه میوه کې خراب طرف لاندې کړو باس به دا باندې کړو مسلمانانو چمچ پکې داسې نیغه کیدي نو ته وایې که را پلیټ ډک د چراوالی چمچ تاو کړو نو ویښته لړ شي کاساب خپل تخت دومره بره کړی دی چې چاته ښکاري هم نه چې مخکې نه پکې سوره هډوکې پروت دی او چې ته ورته وایې کیلو نو هغه بیا درز ایستي وازګې ورته نشتي ته چې څو ګورې دې ته چې څه حساب دی نو هغه به بیا ګوتې له غوټه درکړي وي دا واله کور ته چې لړ شي نو ښځه درته وایي الله دې په سترګو ړوند کړه نو تا دوره نه کتل دا زمونږ د امت د معاملاتو حال دی د دې یو ناف تول د کمې د وجې د شعیب علیه السلام قوم تباه شو هغه ناف تول کمې ممکن شته
د الکانو د بیماری د وجه د لوط علیہ السلام قوم تباه شو، هغه نن هم شته. د شرک د وجه د نوح علیہ السلام قوم تباه شو، هغه شرک نن هم موجود دی. دغسې چې کوم دی نو د ظلم د وجه د یونس علیہ السلام قوم باندې عذاب راښکاره شو، نن د هر امت هغه ټول ګناهونه مونږ کې موجود دي او بیا هم د اسمان نه په مونږ کاڼي نه راورېږي. قسم دی دا د رب العالمین په مونږ رحمت دی او فضل دی. کنی کم گناہ دی چې په دې قوم کې نشته او کله به توبه وباسو ورونو. لږه صابونه رالل که ډېر رالل، د اوبو په شکل رالل، بلا علاقو کې اور ولګېدو، د منګایۍ عذاب یو لوی ناسور شروع دی، د ملک حالات خراب دي، د حاکم وقت پته نه لګي. ورونو دا ټول عذابونه دي، که په دې عذابونو پوه نه شو، د قرآن او حدیث ته تسلیم نه شو، په رب مې د قسمي دقه سے بناس شو، د باران پسې برابر د رب العالمین کاڼي د اسمان نه راوري، اور برابر د راوریږي. زما ورونو اور به راوریږي د اسمان نه. ګوره تابعداري شروع کې د قرآن او د حدیث. فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. د الله پیغام بس روان شه چې قرآن دی، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام پس بروانیگو چې هغه احادیث دي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا زمونږ د ژوند اصل مقصد دی، قرآن او حدیث. قرآن او حدیث خپل زړه دې سره وتړئ. چا چې د سنت بې عزتي کړې ده، الله رب العالمین تباه کړی دی او برباد کړی دی. سنت ته چې چا سپک کتري دي، الله رب العالمین تباه کړی دی. یو سړی راغی او په ګس لاس باندې خوراک شروع کو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي دا څه کې په دې ښي لاس باندې خوراک وکړه، خذ بیمینک، په ښي لاس دا روټۍ ونیسه، وکل مما یلیک، او خپلې مخې نه خوره. هغه د پیغمبر علیه السلام دا خبره بده وګڼله، هغه ورته وایي لستطعتو، زه په ښي لاس اړو خوړی نه شم، لستطعتو، دا وس مې نشته چې په لاس ښي لاس وخورم. پیغمبر علیه السلام خفه شو، ورته وایي مستطعته، ته دې اړو په ښي لاس ونه خورې. ریاض الصالحین کې به حدیث د مسلم ویلي، حدیث کې راځي فما رفع یده الى فی حتی ماتا، مرگ پوری داغه داخل لاس بیا د خلی ته اوچت نشو، الله لاس شل کو، لاس الله شل کو. نن مسلمان د الله د پیغمبر حدیث پسې خان دي چې ورته وې رفع الیدین کوا، دا د الله د پیغمبر طریقه ده چې مونځ دې ښایسته شي، نبوي مونځ دې جوړ شي. وایي زه تپاڼې نشم کولی، وایي زه مچان نشم شړلی، وایي زه اشارې نشم کولی. ای ورونو دا خبرې زمونږ ایمان خرابوي. رفع الیدین دې وکړو او نه کړو دا ځان له مسله ده، خو چې ورپسې دې وخاندل، مسخره دې وکړه، ډرامه دې وکړه، الله گواه دی ایمان به دې خراب شي. قدر پیدا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث. یو سړی له پیغمبر علیه السلام راغی او ډېر بیمارو، دې ترخ کې دانه راخېته و، ډېر ته تنګ شو، غټه دانه وه. د الله حبیب ورته فرمایل لا بأس طهور ان شاء الله، خیر دې هیڅ مسله نه ده، الله به دې ښه کړي. هغوی بلا زمرمه وي ته وایې چې هیڅ مسله نه ده. د الله پیغمبر په دې ټکي باندې خفه شو. د الله پیغمبر الله دې ډو تعالی شفا درنه کړي چې تا کې صبر نشته. دانې دومره غټه شوه چې وچوده او هغه کینسر شو، سړی ته مړ شو. د الله د پیغمبر خبرې خلاف چې چا هم کړی دی، الله سبحانه وتعالی ذلیل کړی دی او رسوا کړی دی. ځان کې قدر پیدا کې، مینا و محبت پیدا کې. ورونو د الله د پیغمبر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث و قدر کې، عقیده خپل سمې کې، د الله یووالی، د الله توحید زړه ته وردن نه کې، او د الله یووالی زړه ته داسې وردن نه کې چې چېرته رب العالمین سره شرک ونه کې. ګوره ځان ویښ ساتې، شرک چېرته کې ونه کې. که شرک مو وکړو منځونه دې برباد شو، که شرک دې وکړو حج روژه او زکات دې بربادېږي.
د شرک نه به ورونو ځان ساتو. شرک په ګناهونو کې عظیم ګناه دی. ځکه که ټول عمر بې لمازی خو الله ته دې توبه کړي، جړا دې کړي، الله به دې معاف کړي. کو روجې دې نه دي نیولې، الله به دې معاف کړي. خو که بغیر توبې په حالت د شرک کې مړ شوې نو قرآن کې الله فرمایي ان الله لا یغفر ان یشرک به. ګورې مشرک سړی ګورې نه معاف کوم، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. نور به درته هر څه معاف کم خو شرک درته الله نه معاف کوي. اے د درګې مسلمانانو د خپلو عقیدو اصلاحو کې شرک در کې را نشي. شرک ته صرف ګناه مه وایه، شرک صرف ګناه نه دی، شرک بغاوت دی. بغاوت انسان په خپله بیبي کې ځان سره څوک شریک برداشت کوي، ډېر خواږه دوستان برداشت کوي، خوږ ورور دی خو خپله بیبي کې څوک ځان سره برداشت کوي، نو الله به په خپل الوهیت او خپل بادشاہی کے ځان سره خپل اولیاء څنګه برداشت کی. جس طرح انسان اپنے سگے بھائی کو اپنے بیوی میں شریک نہیں کر سکتا، اس طرح اللہ بھی اپنے پیارے اولیاء کو اپنی الوہیت میں شریک نہیں کر سکتا. خلق وی دا د الله نازولی دی، دی ته چې ووایې ډېر کار کیږي. د الله چونکې دی سره مینه ده، د مینې د وجې الله سره شریکان دي. نو رور سره ستا مینه ده، ته خپل رور ځان سره ښځه کې نه شریک کې، نو چې الله دی ولی سره مینه ده الله به څنګه شریک کی؟ ته د دې ښځې الہ نه یې، د ښځې رب هم نه یې. ښځه مونږ پیدا کړې ده، مونږ یې خالق او مالک یو، الله پیدا کړې ده. خو بیا مونږ کې څه ناسې ویلي چې زه ستا په نکاح کې یم. مونږ کې دومره غیرت دی الحمدلله مسلمانانو پښتانه یو چې زمونږ ښځې صرف په خندا کې هم خاوند سره شریک جوړ کو، خلک یې ژوندی پرېږدي نه پرېږدي. نو چې تا ته په دې خپله وړې بادشاهۍ دومره لوی غرور حاصل دی چې څوک په ښځه کې شریک نه برداشت کوي، هغه لوی رب ته به په خپل الوهیت څومره لوی تکبر او غرور حاصلي چې ته نه برداشت کې. هغه لوی رب ته دی لوی بادشاہۍ په موجودګۍ کې به ځان سره څوک شریک برداشت کی نه برداشت کوي. نو رونو د عقیدو اصلاحو کې او عمل د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو سره کې الله بم قرضونه خلاص کی، الله بم پریشانونه محفوظ کی، الله بم مال اولاد کې برکت کی. چې کلم عمل وی په قرآن او په حدیث باندې، دا د یو ډلې دعوت نه دی، دا د یو فرقې جنډې دعوت نه دی. الله گواه دی مونږ سره د ټول امت مسلمه درد دی. مونږ ته چې الله کوم عقیده او کوم نسبت نصیب کړی دی، دا کم خلق چې زمونږ خلاف دي، مونږ دعا کوو یا رب دیتم دا مینه د قرآن او د حدیث نصیب کړي. څه به وشي د چیلنجونو نه، څه به وشي د جوابونو د طعنو نه، الله دې د قرآن او د حدیث دا مینه د هر سړي سینې ته وردن نه کړي. انشاءاللہ کلک عزم د قرآن او حدیث ملګرتیا به کوو کنه انشاءاللہ، او خپل جون به په قرآن او حدیث باندې تیرو کنه. د عالمان درته دلته قرآن او حدیث بیان انشاءاللہ اورو به کنه. اقول قولی هذا.